وایي پښتنو تاسو ځان ته پښتانه وایي تاسو نه یو تپوس کوم ستا ورور ستا زوی ناروا وکړي ناروا په 900 مذهب یې وکړي بیا مو سره ټوپک په لاس راړي ستا زوی چې عمل که پلار وایي زه به یې تپوس کوم ورور وایي زه به یې تپوس کوم حالانکې ورته پته ده چې ناجایز یې کړی ته وایي زه به د وراره تپوس کوم ماما وایي زه به د خورۍ تپوس کوم نو زه حیران یم چې دا ماما راپاسي د خورۍ پوښتنه کوي کاکا راپاسي د وراره پوښتنه کوي زوی راپاسي د پلار او پلار د زوی پوښتنه کوي ورور د ورور یا پښتنو تاسو نه پوښتنه کوم دا په قانون او ضابطه برابره ده که دا بې قانونه خبره ده ووایه که نه نو که چاته ده ووایي چې دا بې قانونه کار ولې کوي دا د درونه شته دی د ده تره شته دی برېتاوي څوکې شته دی خاندان نو په دې کلي وطن کې د رور رور شته او د پلار زوی شته او د زوی پلار شته او د تره وراره شته او د وراره تره شته او د محمد رسول الله په دې وطن کې څوک هم نشته په خدای مې دې قسمي دا خو لا د پاکستان سپریم کورټ دی که نه چې عالمي سپریم کورټ په امرانه بچ نه کړي انشاءالله موږ د رسول الله د ناموس دپاره هر انتها تلو ته تیار یو موږ په دې وطن کې صرف د محمد رسول الله ناموس او د هغه د ختم نبوت علمبردار سپورټ کوو دا تاسو چې دا کیسونه کوئ دا سپریم کورټ او هائی کورټ 200 کال وشو ستاسو یو کیس دیواني کیسونه روان دي حل مو نه کړل نور هم 200 مسلې دي او ټول د قتل او مقاتلې دي دا خو په وخت باندې هر سړی په خپل ټیم باندې مړ دی مړ خو نه وروستو چې ونه چې سم ټیمي تاسو دا خلک ولې ګناهګار هغې دپاره قانون شته او د محمد رسول او د قرآن دپاره به خدای حفاظت کوي حفاظت به خدای کوي خو د چا په ذریعه به یې کوي چې دا حافظ په سینه کې قرآن نه وی د قرآن حفاظت الله بندوبست د دې دپاره کړی دی د دې حافظ قرآن سینه دا زما د محمد رسول الله د ختم نبوت دلیل دی ځکه چې د تورات زبور انجیل نه پس به بل کتاب راته نو حافظ یې نه او چې د قرآن نه پس بل کتاب نه راځي نو حافظان یې دې وخت کې په دنیا کې 2 کروڑه موجود دي دا حافظ قرآن د رسول الله د ختم نبوت دلیل دی ادرمنو سپریم کورټ دا حل دی یوه فیصله نه ده آسیه ملعونه را پاسېده د رسول الله ګستاخي د خلکو په مخ کې وکړه زنانه پې ګواه وې زمونږ د هغه ځای د عالمي مجلس جنسیکي را پاس یو قاري صاحب پې فیار وکړه موږ ټول مسلمانانو سره شو موږ ښځه راونیوه ښځه عزتمندو سیشن ته لاړه سیشن پې فیصله وکړه پانسي کې ګستاخي پې ثابته ده ستا هائی کورټ پې فیصله وکړه په ایمان وایي چې هائی کورټ او سپریم کورټ فیصله وکړي او په تمامو ضوابطو او د تمام قوم چې کوم دی مطالبه وي د سپریم کورټ مجال سره چې دا فیصله بدله کړي من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون زوایم عزتمندو زمون امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر سے نور الله مرقده فرمایل چې چرته عزتمندو سیشن فیصله غلطه د اسلام نه وکړي نو اولئک هم الفاسقون کې راځي که هائی کورټ یې غلطه وکړي د اسلام خلاف وکړي اولئک هم الظالمون کې راځي او که سپریم کورټ د اسلام نه خلاف فیصله وکړي من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون کې راځي بیا به زه تاته کافر وایم نه چې ته د قرآن او د حدیث او د تمام امت مسلمه د مسلم عقایدو خلاف او د آئین خلاف لګې ته د آئین پاکستان باغي ته د قرآن باغي ته د حدیث باغي ته د دې ټول امت مسلمه باغی او غداری انشاءالله الله بل په دنیا هم لکه د مشرف سزا درکړي او آخرت باندې خدای تباه وکړي ادمونو راسه آسیه ملعونه چې څنګه لاړه زموږ د دې نه مخکې یو چیف جسټس و د دې ګوتې امرو ثاقب نثار مې ورته وي او دا د خدای بدبخت چې فارغېږي نو بیا داسې ګلونه وکړي چې دنیا یې لیکلو باندې نه مړېږي او تاریخ به دا خبرې لیکي تاسو به تاریخ د دې خورې په غدارانو کې لیکي قدرمنو هغه راپاسې چې څنګه آسیه ملعونه ته مخامخ شه خاون یې ولا راوست خاون یې صحیح دی مې صحیح بابل یو تقرا لاس کې خو ته دې لاس کې چې دې خزې دا غول خړلې دي کړ نو چې د سیوې ما چې خړلې دي خمري عیسایان مې نه پریدي کوي ما چې نه دي خړلې زم په دې ګستاخه کې شامل کې مسلمانان مې نه پریدي نو ویره وې زدام نه ما چې دې کړی دی نو دا مې چې کني